یو بادشاہو خپل وزیر ته ووی چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده، د ښکار غوښه راوړه، خو دا مې واوره چې ښکار وکړي په هغې کې چې کومه خوناکه تیکه وي نو هغه وریتکه او ماله یې راوړه. او وزیر لاړو، وزیرم پوی وزیرو، دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسه ډب وزیر نه و، عقل یې لرلو. هغه ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ جنیجو پیژنئ؟ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ ما ته هوښیار نه دی، شریف سړی دی. هوښیار نه دی، وی شریف سړی دی. نو زمونږ غوندې نه و، دا هوښیار وزیر، قابل او ذی فهم او ذی ہوش وزیر. لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار جبه یې وریته کړه او بادشاه ته یې راوړه. نو بادشاه ورته ویل چې په ښکار کې ښه تیکه دا ده. اوس ښکار کې خو وزر وي، پتون وي، سینه وي، کلیجی وي، زړه وي، خوناکې تیکې پکې دغه وي. وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه ښه تیکه بله نه وه، د دې ژبې نه ښه تیکه بله نه وه. وی ښه ده نو سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابه تیکه وي نو ابه وریته او ماله به یې راوړې. وزیر بیا لاړو، بیا ښکار وکړو، بیا یې وله ژبه وریته کړه او رایې وړه. بادشاه ورته ګوري چې اوس دې په سولی خېجو. پرون مې چې درته ویلي چې ښه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو هم دې ژبه راوړه، او نن مې چې درته ویلي چې خرابه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو هم دې ژبه راوړه. وزیر ورته وی بادشاه قبله عالم د سر سلامتیا غواړم، په خدای قسم که ښه شی دی نو هم دغه ژبه ده، او که خراب شی دی نو هم دغه ژبه ده. دغه ژبه ده چې سړی به جنت لمبوزي، او دغه ژبه ده چې سړی به جهنم لمبوزي. بادشاہ ورته ویل ٹھیک، والله العظیم ته د نن نه بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړ. ستا دومره لوی عقل. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوه په دې کائنات کې بل څوک، په دې کائنات کې لوی پوه خدای دی، او دویم نمبر پوه ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم ته ګوره چې په حدیث کې اول ژبه ذکر کوي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی نو پیغمبرو فرمایل من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې بچ پاتې شي خلق ستا د ژبې د ضرب نه او ستا د لاس د ضرب نه. علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی،
نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته لکه څه کوي؟ وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅو. ا دیو ورته وی چې خدای داس چل دی چې راشه ما سره یو غر دی، د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي. بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. ا سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لختې چې بو. ما سره یو کونټه اجاره کړې ده د چندړو کونټه ده، داسې د لاس چې ولا داسې وروړي نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوي. تاسو خیال را نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې. د دیو دغه سړي اشنایي شوه، سړی بتلو دیو سره به څه ساعت نیم مجلس وکړو، بیا به د چندړو لرګي راوړه او خرڅول دی. لوی مالدار شو. چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لانړو. چې غره ته لانړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی. اوس کور ماته نه دی معلوم، خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي، نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې، او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده. پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور یو. آواز یې کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته، ښه ده جي دننه راشي. د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناست، څنګه یې ښې جوړې. دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه، تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو، یو ساعت لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی، دیو ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم، او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی. ویل ښه ویل ښه ده داس چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی، خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي، این رستو به لرګي کېکني، اوس دې زیر و زبر کوم. هغه ورته ویل ته زما دوست یې، اشنا مې، څنګه دې په تبر ووهم؟ هغه ویل که ځان دې روغ پکاري، خو فوراً ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی. دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې، خو ځان تې خلاص کا، بس تبر یې وله را پرېښی دی. او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی. هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه. تلی دی دیو چرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی. چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه تې خلاص شوې او غر دې خپل شو.
چې بیا دی ورغلی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی ولا چې کتلي اوهو جوړ شوې هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو ویل دا خو بالکل ورغی او ټیک شو ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس لا او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي ال او مغسې تازه دی بس مغه تبر یې تې اغستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې تې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي دوست خدا معنی چې یو شاعر وایي چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې شته تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت